سړی راغی او تصویر یې ویستو په خدای مې دې قسم دی دې ځای نه به په عزت رسېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشر خبرې ښکلې کړي دي، موږ منو په تاسو دې وخت کې غم دی، غوسه را په تاسو کې، خلک درځي تصویران وباسي، خو دی دا تنظیمونه والا چې درځي، دا خدایي خدمتګاران چې کم درځي، نو دا د یو سړي خپلې پیسې نه چې تاسو له لاس کې پټې درکړي او بس وایي چې دا د الله په لار کې قبول کړه. ستاسو خبره په خپل ځای باندې بالکل صحیح ده چې یو سړی تاله 1000 روپۍ درکړي او ورسره تصویر وباسي، خو زما خوږه مشره دا نن چې کوم وخت په تاسو دی که نه دا به سبا په موږ باندې او هغه خدای خبر دی چې په موږ باندې څه تېرېږي او موږ دا زړونه تاسو سره خوږېږي. موږ هم دا محسوسوو، تاسو دا در تکلیف موږ محسوسوو، خو دا کم غریبانان چې درځي تاسو سره منډه وایي تړله وایي نو د دوی دا پیسې د دوی خپلې نه مشره، دا دوی له یو بل ورکوي دا پیسې چې دا زموږ د طرفه د سیلاب چې کوم خلک ځپلي دی دوی سره امداد وکوي، دوی سره منډه تړله ووایي، نو دا هغه پیسې نو دوی به مخکې چاته ښیي، دا ویډیو که دوی جوړوي که دوی دا تصویر وباسي، دا دوی د هغه کسانو دپاره وباسي کوم چې دوی له دا پیسې لیږلي د دوی دا مجبوري ده، دا دوی د شو شهره پاره نه وباسي چې کني مثال د شو شهره پاره وباسي سرکاري ملازمین چې شو یا د ام ان ای ام پی ګان دلګان چې کوم شو، نو دا هغه که وباسي نو هغه صرف د اوټ دپاره وباسي چې موږ ته بیا اوټ میلاو شي چې موږ متاثرینو سره منډې تړېوالې دي. بل لا کوم غریبانان چې درشي دا تنظیمونه والا دوی له یو بل پیسې لیږلي دی هغوی ته مخکې ښیي چې موږ ګوره ستا پیسې ځای ته ورسولې، نن سبا د اعتبار وخت خو دی نه، نو که دلته یو سړی دا مسافر دی زیات تر دی په چا باندې اعتماد وکړي ولا له 200,000 روپۍ ولیږي هغه بیا هغه ته ثبوت ښیي که دا فیسبوک له ورکړي یا هغه ته ټیک ټاک له ورکړي میډیا له ورکړي سوشل میډیا له، نو دا هغه ته ښیي چې مطلب ستا ما له کومې پیسې رالیږلي وي هغه ګوره ما خپل مستحق کس له مې ورکړي، نو ستاسو غم او غوسه په ځای باندې ده. منګ وایو چې موږ تاسو سره څنګه امداد وکړو، خو دا یو کس د کار نه دی، باقي ستاسو علاقې ته چې کوم دا ام ان ای ام پی درشي تصویر وباسي 1000 روپۍ ورکوي یا چک ورکوي نو تاسو ته یو څاپېړه هم یستی شئ، دا هغه تصویر څه له وباسي، دا خو ستا پیسې دي مشره، دا خو ستا پیسې په خزانه کې پرتې دي که تا له پیسې درکوي د هغې نه درکوي، زه درلیږم دلته نه زما نور ورونه درلیږي، نو هغوی چې پیسې چاله درولېږي نو بوله څه ثبوت نه ورکوي چې مطلب دا پیسې ستاسو ورسېدي. او بالکل موږ منو په تاسو باندې نن سخته را تکلیف دی، غم دی، هغه خدای په سر باندې ګوارې چې موږ یې محسوسوو، ځکه دا د سالم پښتونخوا تنظیمونه رایوځای شوي دي منډې تړلې وایي د دوی په دې کې هېڅ فایده نشته، په خدای یقین وکړه دا صرف دوی د الله د رضا لپاره وایي، ستاسو خدمت لپاره وایي. نو که خیر تاسو باندې داسې دغه راغلی د هغې موږ بخښنه غواړو، د سالمو تنظیمونو یو جهان مننه کوو او د هغوی د طرفه نه زه بخښنه غواړم، خو د هغوی مجبوري ده، دا تصویر او ویډیو دا نن سبا مشره مجبوري ده او خدای پاک دې په تاسو باندې خپل فضل رحم وکړي، دا کم مړي چې روغ دي خدای پاک دې دا را پیدا کړي، دا کم چې زخمیان دي دوی له خدای پاک صحت ورکړي، دا د چا کورونه چې روغ دي موږ د هغوی کورونه نشو جوړولی، د چا کورونه بایدلي دي موږ د هغوی کورونه نشو جوړولی، هغوی له خدای پاک کورونه جوړ کړي، خدای پاک دله درکړي، خدای پاک درنه واغېستو، خدای پاک دې دله بیا درکړي، خدای پاک دې تاسو له د زړونو صبر درکړي. اسلام علیکم.